بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام ولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. قدرمندو، نن زموږ سره زموږ میلمه دی، زموږ ګران او محترم زموږ د پارلیماني سیکرټري MNA سلیم الرحمن صاحب، سیکرټري خلیل الرحمن خلیل صاحب. نه صرف دا چې هغه دلته کې د خلکو خدمتونه پخوا کړي دي، بلکې چې کله هم په لاس کې داسې واک اختیار راغلی دی، نو د تحصیلي بریکوټ خلکو لی ډېره زیاته مینه ورکړې او محبت یې ورکړی دی او همیشه یې په ډېره نره باندې د دې علاقې خدمت کړی دی. نن زموږ سره موجود دی، د هغه سره خبرې کوو. خلیل صاحب، د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې یاره بله ورځ دلته کې په وډیګرام کې چې کومه جلسه وه، ډاکټر امجد صاحب چې صوبایي وزیر دی، هغوی خصوصي په تاسو باندې داسې الزامات لګولي دي چې خلک ډېر زیات خفه هم دی چې یاره د خلیل الرحمن دومره خدمات دي او په دې علاقه باندې هغه ډېر زیات. نو د هغې په حواله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مهرباني ستاسو چې تاسو موږ له موقع راکړه او موږ خپل په هغې حواله باندې یو دوه درې خبرې وکړو. زه د خپل قابل احترام ډاکټر صاحب ډېر زیات قدر کوم، زموږ لپاره ډېر قابل احترام دی. هغه چې همروز د بلوګرام په جلسه کې زما متعلق کم ذاتي ټکونه کړي دي او په ما باندې الزامات لګولي دي، نو د هغې په حواله زه صرف یو دوه درې خبرې دا کوم چې یاره زه د خپلې پارټۍ تحریک انصاف اعلی قیادت او مشرانو ته دا درخواست کوم چې د هغه د ډاکټر صاحب د هغه الزاماتو په رڼا کې دي یو انکوایري جوړه کړی شي زما خلاف، په ما باندې دا الزامونه ثابت کړی شي چې یاره د دا پیسې اخیستې دي، کرپشن یې کړی دی. دا وګورئ چې د سل لکه زه خو د MNA صاحب د پرسنل سیکرټري په توګه باندې په علاقه کې کار کوم. دا د ډپارټمنټ کار دی، ډپارټمنټ خپل کار کوي، د هغې سره زما هېڅ قسمه څه کار نشتی. په ما باندې که الزامات ثابت شو نو بس ټیک ته چې ما له څه سزا راکولی کېږي زه د هغې حقدار یم، که هغه تاڼۍ که تحصیل که جیل زه هغې هر څه ته تیار یم. خو په ما باندې الزامات ثابت نه شو نو زه بیا عدالت ته د تلو حق لرم. زه به عدالت ته ځم او زه به خپل تپوس دغه په عدالت کې کوم. ما چې څومره کار په NA3 کې یوازې په PK6 کې ما چې په NA3 کې څومره کار کړی دی، ما د تحریک انصاف د ورکرانو په لاس باندې کار کړی دی. هغه تحریک انصاف ورکرانو زه ډېر زیات اپریشیټ کړی او د روسه پورې شکر الحمدلله زموږ کارونه ډېر ښه په تیزۍ سره او ډېر ښه په دغه باندې روان دي. په PK6 کې، په 4 کې، په 5 کې، په ټول علاقه کې ما کارونه د PTI د خپل ورکر په لاس باندې کړي دي. انشاءالله زه اوس هم سرخور یم او بیا به هم سرخور یم او بیا به هم سرخور یم انشاءالله. خلیل صاحب، دا راته ووایه چې یاره هسې خو ډېر زیاتې خبرې شوې په دغه پروګرام کې، خو په هغې کې دا هم ویلي شوي چې د جومات د میټر په حواله باندې چې یاره په هغې کې هم 15,000 یا 100 روپۍ چې دي هغه اخیستې شوي دي. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني، ډېر اهم سوال دی ځکه چې د جومات په میټر باندې یو پیسې اخیستو چونکې د موږ خو چې کوم کار کوو موږ خو ډپارټمنټ ته وایي نه وګورئ تاسو دا کار وکړئ. نو ډپارټمنټ چې کوم کار کړی دی په هغې کې د جومات کې هغه د نوي کلي جومات دی، په هغې باندې د جومات د نوي کلي د جومات خلک چې کوم ټول راغونډ شوي دي جومات په محراب کې په هغې باندې هغو قرآن قسم دغه کړی دی چې یاره دا کار موږ خپلې پیسې ډیمانډ نوټس جمع کړی دی، په دې کې موږ 1 روپۍ په موږ باندې څوک نشي ثابت کولی چې موږ ورکړې ده، او که چا ثابته کړه نو موږ به 50,000 روپۍ جرم ورکوو. نو د هغې د هغې علاقې خلک او هغه دا وایي چې موږ نه دي ورکړي او تاسو وایي چې دي اخیستي، د دې نه به تاسو په خپله اندازه ولګوئ. ډېره مننه خلیل الرحمن صاحب. یقینا مونږ چونکې د دې علاقې خلک د دې خبرې ګواه دی، لہذا داسې الزامات چې هغه صحیح نه وي، پکار ده چې د داسې خبرونه داسې مشران چې هغه زموږ د علاقې مشران وي، معزز مشران وي، پکار ده چې د داسې الزاماتو نه ډډه کوي. د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر ذاکر له اجازت ورکوي. د الله په امان.